میاش کې دا کومه نخمه ورځ چې را روانه ده دغې ته یوم العرفه وایي د عرفې ورځ ورته وایي نو دا هم ورځ ده بله عامه ورځ هم ده خو دغې ورځې له الله یو فضیلت ورکړی دی یو شان دغې ورځې له رب العالمین ورکړی دی چې هغه نخمه د میاشتې نخمه ورځ ده د اختر نه یوه ورځ مخکې دغه ورځ ته عرفه وایي احادیث مبارکو کې راځي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه د امام الانبیاء نه تپوسو شو د عرفې د روجې په باره کې چې ای د الله حبیبه څوک د عرفې په ورځ باندې روجه ونیسي د اختر نه یوه ورځ مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل قال یکفر السنة الماضیه دا د یوې ورځې دا روجه زه امید ساتم چې الله په دې باندې د یو کال تیر شوي ګناه معاف کړي دا څومره قیمتي ورځ شوله یوه روجه یکفر السنة الماضیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وائی دا بھائی اللہ دا یو کال تیر شوی گناہونو کفاره وگرزی دا یوی ورزی دا عرفی روجا چی اغا نخم با ورزی دا میاشتی با نخم یو دا اختر نا یو ورز مخ کی بل دی مسئلہ باندیزان پوہ کے اکثر خلق پا نخم ورز باندیوائی نن خو سعودی کی اختر دے تا اختر په ورځ روجه نیولې ده عرفه خو پرون و حاجیان عرفات ته تللي وو نو حاجیان خو به په اتمه باندې زمونږ به اتمه یو د حاجیانو به نخمه نو حاجیان پرون عرفات ته تللي وو او عرفه خو یوه ورځ هغه خو پرون تیره شوې ده نن خو د اختر ورځ ده علما وایي یاد ساتئ ګورئ عرفی تا عرفه پا دی بنیاد نوی چی دی که حاجیان عرفات تزی نو لہذا حاجیان پا اتم تلی دی جو عرفه پرون و نا علماء وائی دمیاشت نخم تا عرفه وائی بس سمر کتابون چی اگوری دا تاریب پیلی کلی چی عرفه دمیاشت نخم ورزی توائی نو د میاشتې نخمه ورځ چې هغه چې زمونږ کله راله عقب عرفی ورنه دا اختلاف په خامخا راځي اوس دلته د ماسپښین د مانځه ټیم دی بعضې ملکونه داسې دي چې هلته اوس شپه ده نو د عبادت دپاره یو ټیم یو کېدل شرط نه دی چې ټول خلق به په دې ټیم اوس په ټوله دنیا کې ماسپښین مونځ کوي بعضی ځایونو کې به د اوس د ماسپښین مونځ دی بعضې کې به وشپی لا سبا به ختلی نه نو د عبادت دپاره یو ټیم کېدل چې دی هغه شرط خو نه دی چې په یو ټیم به یو هر ځای کې دا عبادت کیږي نو به هر صورت نخمه د میاشتې چې دیتا عرفې ورځ وایي او چې کم ځای کې کمه نخمه عقبه د عرفې ورځ به هر صورت بهتر ادا ده چې سړی په اتمم روجه ونیسي او په نخمم روجه ونیسي زما خپله ترتیب هم دا دی او تاسو هم داسې وکئ د میاشتې په اتمم روجه ونیسئ د سعودي کې به هغې ورځ باندې عرفی او په نخمم ونیسئ دا د عرفې ورځ ده نو څلورم او پنځمه دواړه روجه ونیسو اتم او نخمه او انشاءالله د منبوط په سار باندې به بیا د اختر ورځې هغه به لسمه نو پکار دا ده چې اتمه ونیسو د سعودي عرفه ده نخمه ونیسو زمونږ د عرفې ورځ ده نو پکار ده چې اتمه او نخمه دواړه ونیسو نو که عرفه یوی نو پکې رالله چې د دې فضیلت نه پاتې نشو نو ټول په دغې ورځ باندې روجه ونیسو بل با د عرفې په سار به تکبیرات شروع کیږي دا د عرفې نښه ده
پا کم سحر چی عرفی پا اقتصار با تکبیرات تشریق شروع کیگی سحر مانزن پس پا شروع کیگی دا منگل پا سحر با سحر مانز پسی تکبیرات تشریقی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا تکبیرات پا شروع کیگی دا با دا عرفی پسار شروع کیگی دا میاشت نخما لسما یو لسما دو لسما و دیار لسم پورز با مازیگر مانز پسی دا تکبیرات ختمی نخما بی لسما باختری یو لسما دو لسما دیار لسما نو د میاشتې به دیار لسم ورځي او د اختر به غالبا څلورم ورځي مازیګر مانځه پسې به دا تکبیرات ختمیږي بیا نو یو دغه اهتمام وکړو علما وایي د دې یوه پیره ویل چې دي هغه واجب دي یو ځلې ویل واجب دي نارینه به په تیز اواز وی او زنانه به په قلاره اواز باندې وایي او ټیم کم دی چې کله فرض منځ وشي چې څنګه فرض منځ وشي تیزه باندې به نارینه وایي الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد علماء وایي دې کې ګورئ د امام تابعدارۍ ته جت نشته دی چې ورګه امام لا نه دی ویلی چې څنګه د فرض منځ وکړو نو ډایرک الله اکبر په تیز اواز سره خدا ګورې د فرض مانځه نه پس دي د سنتو نه پس نشته دی او فرض مانځه پسې متصل دي یو سړي منځ وکړو نو بیا دې پسې د ووي که دا تیر شول خو که لا داسې عمل یې نه دی کړی چې هغه د مانځه سره منافي نو بیا یې ویلی شي خو چې داسې عمل یې وکړو چې هغه د مانځه سره منافي و د ځای نه پاسېد نو قبلې نه خو یې سینه واوړېدله خبره ختمه یا یې چا سره خبرې وکړلې چې داسې عمل یې وکړو چې هغه د مانځه سره منافي و نو بیا ترېنه دا تکبیر پوت شوی دی باز د دې بیا قضا هم نشته چې سړی قضا راوګرځي بس بیا ترې لاړ نو چې سوی د مانځه سره منافي عمل نه کړی نو ډایرک دی وایي الله اکبر علما وایي مانځه پسې خو یو ځل ویل واجب دي خو اسم ځان له چې په لاره ځئ راځئ د اختر په ورځ په قلاره وایي دا مستحب دي الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اسی په دې لاره چې ځئ راځئ عام اوقاتو کیم وایو دا د الله بڑائی دا او دا د الله تعریف دی دا د الله مدح ده نو یو چې رانه د عرفې روجه پوت نشي بل به دغې ورځ باندې تکبیرات شروع کیږي د عرفې په ورځ بیا دریم عمل چې دی هغه د اختر په ورځ چې ده هغه قرباني ده حدیث مبارک کې راځي چې کله لسم ذوالحجه شي د میاشتې لسم د غټ اختر سحر شي نو احادیثو مبارکو کې راځي رب العالمین ته په ټوله دنیا کې محبوب عمل چې دی هغه د څاروي وینه تویول الله وی ما ته د دې نه بل غوره عمل نشته من احراق الدم وینه تویول د څاروي د دې نه ما ته بل غټ عمل نشته دی د اختر په لسمه ورځ خو رب العالمین وایي ګورئ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ما ته نه د دې وینې قبول لی نه مې وینې مقصد دی او نه مې غوښې مقصد دی ولکن یناله التقوی الله وی زه به ستاسو اخلاص ته ګورمه غوښو ته نه ګورمه ولکن یناله التقوی الله وی زه به پرهیزګارۍ او تقوا ته ګورم زه به اخلاص ته ګورم چې اخلاص څومره دی عمل کې نیت څومره خالصو دا عبادت څومره د اخلاص په نیت باندې وکړو
بچی ورته وی یا ابت افعل پلاره کوه پلار ورته وی بچیا ګورې ډېر ګران کار دی دا معمولی خبره نه ده ګورې کار ډېر ګران کار دی علما وی دا تپوس تی ولی کو دا تپوس تی ابراهیم علیه السلام علما وی په دوو وجو نه کړی دی کدی غاړه کی دی نو د رضا علالولو جدا طریقه ده او که غاړه نږدي نو بیا د زور علالولو جدا طریقه ده ځکه وایي پنځور ما ذاتره دا نه چې نه کومه علالوم خو به دې علالومه خو رای دې څه د تن ورته ږدي نو که د رضا طریقه په رضا نه جدا طریقه ده که په رضا نږدي نو بیا به په زور علالوم د هغه طریقه جدا وی یا ابت افعل ماشوم بچے جواب ورکی یا ابت افعل ما تؤمر پلاره چې د الله څه حکم دی کوه پې عمل پلار ورته وی ګورې امتحان ډیر لوی دی وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې ته به ما د الله د طرف نه عمومي په صبرناکو کې ان شاء الله که د الله خوښه شي ما به صابرینو کې عمومي ما به ثابت قدم امنی پلارا یا ابت افعل دا جلتی دا جلتی تادی کوا دا اللہ پا حکم کے انتظار ونکے دا اللہ حکم لیٹ نکے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ما با صبرناکو نا امومی جلتی کوا جلتی دا اللہ پا حکم تادی کوا علماء وی چکلا جبریل امین راغ دا نظاری اولی دلا چې پلار خپل بچے ذبح کوي څومره لویه قرباني ده د جبریل امین وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد علماء وی دا د دریو انبیاء مشترکه کلمه ده د جبریل امین یو فرشته رالاله جبریل امین وی لا اله الا الله والله الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد دا د دې دریو واړو مشترکه کلمه ده مشترک دا دری واړو اویلله مونږ چې نن تاسو کم تکبیرات وایو په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله په پیغمبر څومره ګران امتحان راغلی او د بچي علاله وه وفدیناه بذبح عظیم رب العالمین د هغې پسې ورله ګډ راوستو او د ابراهیم علیه السلام قربانی الله قبول کړله او د ساروي په شکل کې الله قبول کړله نو مونږ او تاسو باندې قربانی لازم شوله قربانی مونږ او تاسو باندې لازم شوله نو شکر پې وباسئ چې الله راته څومره اساني راوستله بله اساني پکې څه ده آدم علیه السلام وخت کې به قربانی چې وکړله اسمان نه به اور راغی هغه قربانی به یې وخوړله ختمه به یې کړله چا به خوړلی نه شوله مونږ ته الله وایي اومې علالکه پخپله اومې رواله او پخپله یې وخوره اوم دې ما ته قرباني قبوله شوه څومره لوی احسان اومې علالکه اومې پخپله وخوره اوم مې درله ثواب درکو دا د الله په مونږ باندې خصوصي فضل او احسان دی نیتونه دې ته خالص کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور توای فاطمی رضی الله تعالی عنها تا قومی فشهدی فاطمی راشا ادریگا قربانی تا دی حاضر شا چې اوله قطره د وینې کته غورځېږي الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي دا دومره لوی عمل دی د الله په نس باندې په دغې ورځ باندې رب العالمین دی مونږ او تاسو ټولو له د صحیح قربانو ادا کولو توفیق راکړي او د قربانۍ څاروي چې چا اغوستي دي ښه پالنه یې کوئ او اوبو مو د ګیۍ ښه خیال ساتئ دا مستحب دی د هغې پالنه کول د هغې دار مدار کول هغوی ته ګیا پوره کول
ویختان میختان تی بیا مکټ کوئ که ګډی یا بیزی یا بل ویخته پی نو د قربانی د څاروي نه بیا ویختم مکټ کوئ چې قربانی د پاره والی پیتې نم ماخلی چې پیتې نه کله ځان له استعمال کوي نو هغه پیسې رالی او بل چاته صدقه کوئ یا ورله غولانس ته یخې اوبه وچنګئ چې دا پیتې نه پکې جم شي نه راوځي تی او که نه ضرورت نو خیر دی پیتې اخلي پی دې وخوړل نو د هغې پیو قیمت چې دی هغه یو غریب سړي ته صدقه کوه ځکه دا د قربانۍ څاروی دی چې قربانیم ښه کامل او ښه اکمله شي بل د عرفې د روجې اهتمام وکړو دا ډیره قیمتي روجه ده چې دا رانه پوت نشي او بل د تکبیراتو اهتمام وکړو د عرفې په ورځ باندې به تکبیرات شروع کیږي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او کریم الله دې میاشت کې زمونږ دا ټول عبادات هغه قبول کا او چې د عرفې روجه را روانه ده الله د هغې د نیولو توفیق راکا کریم الله د صحیح قربانۍ د ادا کولو توفیق راکا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین